أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم guys نننه lecture زمونږ په urinary system باندې ټیک شو urinary system دا چې کوم دی نظام بول اردو کې ورته ویل کېږي نظام بول ټیک شو پښتو کې دا موږ څه ته وایو پښتو کې په ساده ژبه کې دا ده تش او جسماتي پروسس دی ټیک شو چې دا څنګه کېږي هغه سیستم هغه نظام په هیومنز کې د کمې په ذریعه چې ویسٹ پروډکټس یعنی فاسد فضول مادي چې کوم دی ان د فارم اف واټر ریلیز کېږي د اوبو په شکل کې د انسان د بدن نه خارجېږي هغه سیستم ته موږ څه وایو یورینري سیستم یعنی هغه سیستم د کمې په ذریعه باندې چې فاسد مادي د اوبو په شکل کې یعنی تش او جسماتي په شکل کې څه کېږي د انسان د بدن نه ریلیز کېږي دې سیستم ته موږ څه وایو دې ته موږ یورینري سیستم وایو ډیفینیشن لیکو د سیستم by which waste products are released in the form of in the urinary system هغه سیستم دی ٹھیک شو د شو د سمارټ سیستم دی د کمی په ذریعہ باندې چې د انسان د باډي نه چې کوم دی ویسٹ پروډکټس فاسد ماده ٹھیک شو یعنی هغه اجزا کوم چې انسان ته ضرورت نه وي ٹھیک شو هغه به خامخا د استلو ضرورت دی هغه چې کله د اوبو په شکل کې وزین د فارم اف واټر وزي هغه سیستم ته به موږ سوال یورینري سیستم وایو یورینري سیستم کې چې کوم دی سلور ارګن چې کوم دی دا خپل فنکشن ادا کوي ٹھیک شو کم دی یو چې کوم دی کډنی بل چې کوم دی یوریټرز بل چې کوم دی یورینري بلیډر او بل چې کوم دی یوریترا ٹھیک شو دا څلور ارګن دي دا یورینري سیستم کې څه شي دي انوالو دي ٹھیک شو د ټول نه مخکې کډنی چې کوم دی دا د هیومن یورینري سیستم چې کوم دی ټول موست امپورټنٹ ارګن دی ټیک شو د ایکسکریټري سیستم د ټول موست ارګن چې کوم دی هغه کوم یو دی کډنی دی ټیک شو یورینري سیستم د ایکسکریټري سیستم ویل کېږي ځکه چې دې کې خارجېدل کېږي ریلیزینګ کېږي ټیک شو نو لومبنی چې کوم د دې ارګن دی هغه څه شی دی کډنی ده کډنی ته په پښتو کې موږ ګورده وایو ټول نه زیات فنکشنل کار چې کوم دی دا په یورینري سیستم کې دا څه شی دی کوي دا کډنی ده دا کوي کډنی چې کوم دی دا په نمبر کې 2 وي ټیک شو دا تاسو ته دلته ډایګرام جوړ کړی دی یو ته ویل کېږي لیفټ لنګ او دا چې کوم ده رائټ لنګ انسان دې طرف ته داسې مخې دا زما لیفټ لنګ شو دا رائټ لنګ شو ټیک شو او که دې خوا دې طرف ته مخې نو بیا دا لیفټ شو سوري دا رائټ شو او دا لیفټ شو ټیک شو نو کډنی چې کوم دی دا په نمبر کې 2 وي کډنی چې کوم دی د دې لینث چې کوم دی په اوږدوالي د دې لینث وي 10 سانتي میټر یعنی داسې څومره وي 10 سانتي میټر نو د 13 سانتي میټر لینث هم وي ټیک شو په لینث کې دا څومره وي 10 نه تر 13 سانتي میټر کو په ویډ کې په چوړای کې ټیک شو هغه کې دا وی
6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ठीक है په ویټ کې 6 सेंटीमीटर وي او په موټای کې چې کوم نه 2.5 सेंटीमीटर یعنی 2.3 सेंटीमीटर نه والا 3.5 پورې ټیک شو دا په موټای کې د دې دغه ویټ ټیک شو او د دې نه پس راځو یوریټرز ته ټیک شو یوریټر چې کوم دی دا په کډنی پسې دویم شي دی لومړنی دا کډنی ډېر په ایکسپنس دا کو دلته ما تاسو ته ډایګرام جوړ کړی دا شي دا کډنی ټیک شو کډنی په دوه سټیج کې دا لومړنی یو ته وایي اوټر کیویټي دی رینل کارټیکس وي او انر ته څه وایي رینل میډولا ټیک شو دا رینل کارټیکس دی ټیک شو دا رینل کارټیکس دی او د دې ځای نه والا د دې ځای پورته څه شی دا رینل کارټیکس دی او دا د فلاور رنګې سټرکچر چې تاسو ته په نظر راځي دا څه شی دی دا رینل میډولا کیویټي دی ټیک شو رینل میډولا ٹھیک شو دا رینل میډولا شو کډنی چې کوم دا د نیپرون سیل نه جوړوي ټیک شو نیپرون چې کوم دی دا د کډنی د ټول نه بیسیک یونټ چې کوم دی هغه نیپرون دی ټیک شو او په یو کډنی کې 1 ملین نیپرون موجود وي څومره موجود وي 1 ملین په یو کډنی کې 1 ملین نیپرون موجود وي ټیک شو دا شو کډنی چې کوم دی هر یو ارګن ته د بلډ ضرورت وي ټیک شو نو د هارټ نه چې کومه وینه راځي که نه کډنیز ته هغه په دې آرټري په ذریعه باندې راځي دې ته ویل کېږي رینل آرټري رینل آرټري ټیک شو او د کومې په ذریعه چې ډي اکسیجنیټډ بلډ واپس هارټ ته ځي ټیک شو نو هغه د څه شي په ذریعه باندې راځي هغه د څه شي ذریعه باندې هارټ ته ځي نو رینل وین په سرکولیټري سیستم کې مونږ ویلو چې آرټري د بلډ نه د هارټ نه بلډ نور ځای ته رسي او وین چې کوم دی واپس به هارټ ته راوړي ټیک شو رینل آرټري به کډني ته راوړي او رینل وین به واپس وړي ټیک شو د دې فنکشن د دې موست امپورټنټ فنکشن دا چې په دې کې نیپرون موجود دی ټیک شو او نیپرون څه کوي د بلډ نه یورین بیلوي ټیک شو یعنی تش امتیاز دا څه کوي د بلډ نه بیلوي کله چې بلډ د هارټ نه راشي ټیک شو کډني ته او هغې کې کوم یورین موجود وي نو هغه یورین دا څه کوي هغه ته نه بیلوي او صفا وینه چې کوم د هغه واپس شي ټیک شو کاربن ډای اکساید سره نو د دې فنکشن څه وي یورین جوړول موست امپورټنټ فنکشن دا دی چې دا څه کوي یورین جوړوي ټیک شو او چې کله یورین جوړ کړي بیا د پیلوس ته دې ته پیلوس کیویټي وایي دا تور کرخ جمال دې ته څه وایي پیلوس دې ریجن ته دې ته څه وایي پیلوس ورته ویل کېږي ټیک شو اوس د دې تعریف لیکو دا چې کوم دی 2 in numbers دا دوه وي ټیک شو او دا په کوم ځای کې موجود وي دا په لمبر ریجن کې موجود وي ګوره ابډومینل کیویټي په 9 ریجن باندې څه شی ده مشتمل ده ټیک شو ګوره د هارټ ته لاندې ګوره دا رایټ هایپوکانډریم شو دا لیفټ هایپوکانډریم شو ټیک شو او دې کې دا منځ کې چې کوم ځای پاتې دا اپیګیسټریم شو بیا د دې نه لاندې دا شو رایټ ایلیک ریجن او دا شو لیفټ ایلیک ریجن او دا منځ کې پکې شو امبلیکل ریجن ټیک شو نو لمبر ریجن چې کوم دی لمبر ریجن دا لمبر ریجن دی ټیک شو یو رایټ لمبر دی بل لیفټ په رایټ لمبر ریجن کې رایټ دغه موجود وي کډني په لیفټ لمبر ریجن کې لیفټ موجود وي او دا به مخه ته نه وي دلته شاته ورټیبریټ هډوکي سره نه دی دې ته په دواړو طرفو یا به دې طرف ته بله به دې طرف ته ځکه مخه طرف ته راځي نو مخکې څه شي کومې ټیک شوه دا په لمبر ریجن کې موجود وي دې فنکشن څه شی دی
its function is to make urine. ٹھیک شو یورین یعنی تشمیته دا جوړول دا د کډنیز کار وي د څه په ذریعه باندې د نیفرون په ذریعه باندې ټیک شو دا شو کډنی دویم نمبر چې کوم دی څه شي یوریټرز یوریټر دا یوریټر دی یوریټر زه به جمع راځه چې دا په نمبر کې سوې دوه وي یو دا لیفت یو د لیفت نه بل د رائټ نه ٹھیک شو دا چې کوم دی کله چې کډنیز یورین جوړ کی ٹھیک شو او پیلوس لای ورکی دی کیوټی لرو به پیلوس به لاندې راځي دا یوریټر دی ټیک شو دا ما یو کډنی چې کوم دا هغه ما څه کړی دا رازوم کړی دا ټیک شو دا به اصل ورکی یوریټر ده دا یو یوریټر دی دلته ور سره بل ګوردامي هغه بل یوریټر راو چې دا په نم یوریټر په نمبر کې دوی کډنی زم دوی یوریټر زم په نمبر کې دوی ټیک شو اوس چې کله کډنی چې کوم دی دا یوریټر لا سوري پیلوس ته سو یورین ورکی نو پیلوس نه بیا څه شي بیا یوریټر ته راشي ټیک شو دا یوریټر دی ټیک شو دا یوریټر دی یورین چې کوم دی په دې کې بیا څه کوي فلوټینګ ټیک شو ټورډ دا urinary bladder ٹھیک شو urinary bladder ته دا یوریټر کې فلوټینګ ٹھیک شو د دې لیک چې کوم دی هغه 35 نه والا 35 to 40 سنټي میټر 35 نه والا تر 40 سنټي میټر پورې داسې یو د دې لینث ٹھیک شو درې بس کار وي د کډنی نه با یورین اخلي او یورینری بلیډر ته به ورکوي ٹھیک شو definition کو it is also 2 in numbers ٹھیک شو دا هم په نمبرز کې 2 وي دا دې څه فنکشن دی its function is to take urine from kidneys and give to urinary bladder د دې دا کار و چې دا کډنیز نه یورین اخلي او یورینری بلیډر نه یې ورکوي ټیک شو د دې په ذریعه باندې د یوریټر په ذریعه باندې یورین په دې کې څه کوي فلوټینګ کوي ټیک شو دا دوه پایپونه رنګ دي په دې کې دا یورین چې کوم دی دا فلوټینګ کوي ټیک شو اوس دریم نمبر چې کوم دی یورینری بلیډر ټیک شو دا یورینری بلیډر دی جی ٹھیک شو دا یورینری بلیډر دی نشپاته رنګ چې تاسو ښکاري لاس شي دی یورینری بلیډر دی ٹھیک شو د دې هم ډېر غټ فنکشن وي کله چې یوریټر له یورین راشي کډنیز چې کوم دی دا چې کله دغه جوړ کی یورین جوړ کی نو دا ځان کې په خپل نشي سارولې دا ډایرکټ څه ورکی دا یوریټر له ورکی ٹھیک شو یوریټر له چې ورکی یوریټر کې مثالي ټیک شو یوریټر ډایرکټ راوړي څه شي دا یورینری بلیډر ته ټیک شو نو یورینری بلیډر کې دا صلاحیت شته چې دا یورین ځان کې سٹور کړي څه په ځای باندې دی دا نیک ویني تاسو یورینری نیک ټیک شو دا بلیډر نیک ټیک شو دلته کم مسل موجود وي دلته سپینټر مسل موجود وي ټیک شو سپینټر مسل دلته کې موجود وي نو دې په ذریعہ باندې دا یورینری بلیډر دا نیک چې کوم دا یو بل سره کنټراکټ ټیک شو چې کله دلته یورین سیوا شي ټیک شو نو دا بیا چې کوم نه دا کولاو شي ټیک شو به دینه چې کوم نه یورین لاړ شي نو دې څه کوي دا دغه یوریټر نه یورین اخلي ټیک شو او ځان سره سٹور کوي او چې کله ضرورت وي د تشدسماتي د کولو نو بیا چې کوم دی دا سپینټر مسل چې کوم دی دا کولاو شي ټیک شو او بیا چې کوم دی یورین د دې ریلیز شي ټیک شو
دا وشو urinary bladder. د دې په انګلیش کې ډیفینیشن لیکو. urinary bladder صرف فنکشن به ولیکو نو خو تاسو ته ما سم په پښتو کې راکو. its function is to store urine for some time. د دې فنکشن دا وی چې دا یورین چې کوم دی دا څه وخت پورې ځان کې سٹور دا شو یورینری بلیډر. دا به د یوریټر نه به یورین واخلي او خپل ځان کې به سٹور کړي. ټیک شو. په دې کې سپینکټر مسل موجود وي په دې بلیډر نیک کې. ټیک شو. دې کې دا صلاحیت چې دا یو بل سره کنټریکټ وي د دې په ذریعه باندې یورین چې کوم دی دا په دې کې سٹور وي او چې کله حاجت راشي دا چې کوم سپینکټر مسل چې کوم دی دا کولاو شي. ټیک شو. چې کولاو شي بیا یورین دا ځای ریلیو شي. ټیک شو. اوس اخیری نمبر چې کوم دی یوریترا. یوریترا دې پسې چې کوم دی بیا یوریترا وي. ټیک شو. ټیک شو. یوریترا یوریترا په ذریعه باندې چې کوم دی د یورینری بلیډر نه یورین راشي د یوریترا په ذریعه باندې د هیومن د باډي د چې کوم دی دا څه کېږي ریلیز کېږي. ټیک شو. یوریترا دا په پینس کې موجود وي. ټیک شو. دا په پینس کې یو پایپ رنګي وي هغې په ذریعه باندې چې کوم دی یورین دا ریلیز کېږي. ټیک شو. د دې فنکشن دا وي دا د سپینکټر مسل چې کوم دی دا چې کله کولاو شي یورین چې کوم دی دا په یوریترا کې راشي د یوریترا په ذریعه باندې د انسان د باډي نه چې کوم دی دا دغه یورین چې کوم دی دا ترې نه وځي. ټیک شو. په اردو کې لیکو سوري په انګلیش کې لیکو صرف فنکشن به یې ولیکو. its function is to release urine from body. د دې کار دا وي چې دا به یورین چې کوم دی دا د هیومن د باډي نه اوټر انوایرمنټ ته به څه کوي ریلیز کوي. ټیک شو. واپس په لږ تېرېږو دا ټو کډنیز دي. ټیک شو. د کډنیز دا کار وي چې دا څه جوړي یورین جوړي. ټیک شو. یعنې تشې میتیازې د څه په ذریعه باندې د نیپرون په ذریعه باندې. نیپرون په یو کډني کې 1 ملیون موجود وي. د کډني لینث چې کوم دی هغه د 10 نه واله تر 13 سانتي میټر پورې ویډ چوړی چې کوم دا 6 سانتي میټر وي او هغه چې کوم دا موټی چې کوم دا د 2.3 نه واله 3.5 سانتي میټر پورې وي. ټیک شو. په دې کې بیا دوه کیویټي موجود دي. یو ته رینل کارټکس بیرونی اوټر کیویټي ته څه ویل رینل کارټکس او انر ته ویل کېږي رینل میډولا. ټیک شو. د دې فنکشن څه وي چې دا تشې میتیازې جوړوي د نیپرون په ذریعه باندې. بیا چې کله دا یورین جوړ کړي نو دا بیا پیلوس له ورکړي. د پیلوس نه بیا راشي یوریترا ته. یوریترا په نمبر کې 2 وي او د دې دغه چې کوم دی لینث چې کوم دی 35 نه 40 سانتي میټر پورې وي. په دې کې یورین فلوټینګ کوي او راشي یورینري بلیډر ته. ټیک شو. یورینري بلیډر کې دا سم ټایم لپاره چې کوم دی دا موجود وي چې کله حاجت راشي دلته یورین چې کوم دی هغسې واشي نو سپینکټر مسل چې کوم په دې نیک کې موجود وي دا چې کوم دی دا کولاو شي او یورین چې کوم دی د یوریترا په ذریعه باندې د هیومن باډي نه څه شي ریلیز شي. ټیک شو. دا و زموږه یورینري سیسټم باندې لیکچر. امید لرم چې تاسو پرې ښه پوه شوي وي. ډېره مننه.